بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې مصنف رحمت الله علیه دا بیانو کچې مبنی او معرب چې دي نو د دې اقسام کم دي. نو د دې لپاره ځان په دې پویول پکار دي چې کلمه دا په درې قسمه ده: اسم، فعل، حرف. او د آخري حرف د بدلیدو را بدلیدو په اعتبار سره کلمه په دوه قسمه ده: معرب او مبنی. د دې دا مطلب دی چې مونږ له پکار دادي چې مونږ نظر وکړو د کلمې په دریو قسمونو کې چې اسم، فعل او حرف دي. په دې کې نظر وکړو چې په اسم کې معرب او مبنی شته او که نشته، په فعل کې معرب او مبنی شته او که نه، او په حرف کې معرب او مبنی شته او که نه. نو مصنف رحمت الله علیه بیان وکړو چې په اسماو کې اسم غیر متمکن مبنی دی، اسم متمکن معرب دی. او په افعالو کې فعل ماضی، امر حاضر، معروف شپږ صيغې، او فعل مضارع هغه فعل مضارع چې پای کې نون جمع مؤنث راغلی، یفعلن او تفعلن دوه صيغې، او هغه فعل مضارع چې پای کې نون تاکید راغلی، ثقيله یا خفيفه، نو دا فعل مضارع مبنی ده. او هغه فعل مضارع چې هغه د نون جمع مؤنث او نون تاکید نه خالی وي نو هغه معرب ده. حروف پاتې شو، نو حروف چې دي نو دا تمام دا مبنی دي. بیا مصنف رحمت الله علیه د متمکن بیانو کې چې متمکن ته متمکن ولی وي، نو اسم متمکن ته متمکن په دی وجه وي چې دا اعراب لځای ورکي او د دې مبنی الاصل سره مشابهت ني. اس مصنف رحمت اللہ علیہ بیان کی دا اسم غیر متمکن، نو فرمائی وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوں. اسم غیر متمکن اغا اسم دی چه دا مبنی الاصل سرا مشابہ وی. مبنی الاصل تین ہے. مبنی الاصل چی دینو دا دری دی: فعل ماضی او امر حاضر، معروف او تمام حروف. اس کم اسم چې د فعل ماضی سره مشابه وي په یو طریقه، یا د امر حاضر معروف سره مشابه وي، یا د حروف سره مشابه وي، نو دغه اسم با د دې مبنی الاصل سره د مشابهت د وجې نه مونږ مبنی ګرځو او دې ته به مونږ اسم غیر متمکن ویو. یعنی دا هغه اسم شو چې د اعراب لځای نه ورکوي، او اعراب لځای په دې وجه نه ورکوي چې د مبنی الاصل سره مشابه دي، نو د هغې د مشابهت په وجه باندې دی هم مبنی وګرځید، او مبنی چې دی نو د اعراب لځای نه ورکوي. اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے. دا اسم غیر متمکن مشابہت د مبنی الاصل سره دا په څو طریقو سره کیدی شي، په څو قسمونو سره کیدی شي. یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائے، یا خو په اسم کې د مبنی الاصل معناوي، یعنی مبنی الاصل چې کم دی ماضی، امر حاضر، معروف او حروف، په دا چې کوم معنا ورکي نو یو داسې اسم براشي چې هغه به عمدقه سے معنا ورکي، کم چې ماضی ورکي یا امر حاضر معروف ورکي یا حروف ورکي. جیسے آئینہ، نو آئینہ چې دی نو دا اسم دی. اس میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں. اس آئینہ چې کوم معنا ورکي نو هغه معنا چې د نو هغه حمزہ د استفهام ورکي. نو حمزہ د استفهام دا حرف دی او مبنی الاصل دی، او آئینہ اسم دی، خدا استفهام معنا ورکي او دغه معنا مونږ د حرف نم اغشتي شو چې حمزہ د استفهام ده. نو په دی وجه د عین مشابهت د حمزه د استفهام سره راغی، نو مونږ عین ته مبنی ویو، اسم غیر متمکن وته ویو. اور حمزه استفهام حرف مبنی الاصل ہے. حمزه د استفهام حرف دی، مبنی الاصل دی. اور ہیہات ماضی کے معنی میں ہے، اور ہیہات چې دی نو دا اسم دی، او دا اسم د ماضی په معنا کې دی، یعنی د دې معنا چې دا هغه د ماضی دا. د هیهات معنا د بعوده، لری شو هغه سړی، نو لری کېدل، لری شو دا معنا د بعوده ده. او بعوده چې دی نو دا فعل ماضی دی،
نو هیهات په معنا کې د بعوده فعل ماضی سره مشابه شو. په دې وجه موږ د هیهات اسم ته اسم غیر متمکن ویو او دا مبنی غنو، په دې وجه چې د دې مبنی الاصل سره مشابهت ته په معنا ورکولو کې. اور رویدہ امر حاضر کے معنی میں ہے، اور رویدہ چې دینو د امر حاضر په معنا کې دی. د رویدہ معنی دا امهل مهلت ولا ورکا، نو مهلت ورکا امهل دا امر حاضر دی او امر حاضر مبنی الاصل دی. نو رویدہ دا مبنی الاصل په معنا کې دی. په دې وجه مونږ د رویدہ ته اسم غیر متمکن ویو او اسم غیر متمکن دا مبنی وی د مبنی الاصل سره د مشابهت د وجنا. اور ماضی و امر مبنی الاصل ہے، ماضی و امر چې دی دا مبنی الاصل دی. یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے یا څنګه چې حرف محتاجی، مخکې مونږ دا ذکر کړو چې حرف خپل معنا نه ورکوي سو پورې چې بلې کلمې سره یو ځای شوي ني، نو حرف په خپل معنا ورکولو کې محتاج دی. نو څنګه چې حرف محتاج دی ایسی ہی اسم غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے. دقه شانتی یو اسم راشي او په هغه اسم کې احتیاج وي، هغه هم خپل معنا نه ورکوي بغیر د سسیز د یو ځای کېدو نه. د هغې خپل معنا مستقل چې کومي نو هغه معلومي، لیکن د هغې کامله معنا چې ده نو هغه نه معلومیږي او په هغې کې احتیاج وي. جیسے اسماء موصوله و اسماء اشاره، لکه اسماء موصوله او اسماء اشاره مخکې د دې ذکر را روان دی کہ یہ صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہے. اسماء موصوله چې دی دا چې په کوم ځای کې مراشي نو د دې نه وروستو به صله راځي. د دې بیان را روان دی چې اسم موصول څه ته وایي، صله څه ته وایي. او اسم اشاره چې په کوم ځای کې راشي نو هلته کې به هغې سره مشار الیہ ذکري. نو اسم موصول صلې ته محتاج دی او اسم اشاره مشار الیہ ته محتاج دی. او داسې احتیاج په حرف کې هم موندلی شي. نو اسم موصول او اسم اشاره په احتیاج کې د حرف سره مشابه شو. په دې وجه مونږ اسم موصول ته او اسم اشاره ته اسم غیر متمکن ویو، مبنی یې ګڼو. یا اسم غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہو، یا په اسم غیر متمکن کې د 3 حروف نه کم وي. جیسے من او ذا، من اسم دی او ذا چې دی دا اسم دی. او دقه شانت حروف چې دی نو دا هم دا عام طور د 3 حروفو نه کمی، لکه د من مشابهت من سره دی. نو من اسم دی او من چې دی نو دا حرف دی. او دقه شانت د ذا مشابهت هم د من او د عن دې سره دی چې په دې کې 2 حروف دي. نو د اسم مشابهت دلته کې راغی د حروف سره په دې اعتبار چې دا اسم مشتمل دی په 2 حرفونو او دغه شانتي حروف هم عام طور په 2 حرفونو باندې مشتمل وي. یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، یا دا اسم چې دی نو د دې حصہ په حرف باندې مشتملی، یعنی د اسم چې دی نو یو حرف هضم کړی وي او پټ کړی وي. نو چې پټ کړی وي نو داسې شوه لکه چې دا اسم دننه په حرف مشتمل دی، په دې کې دننه حرف دی. نو چې په حرف مشتمل شو نو په دې وجه باندې دا مبنی ګرځي. جیسے 11 کہ اصل میں 11 تا، 11 په اصل کې 11 نو دا 11 دا مشتمل دی په وو باندې، وو حرف دی، په دې وجه باندې دا مبنی دی. د اسم متمکن او د اسم غیر متمکن تفصیلی بیان چې دی نو دا را روان دی. اسم غیر متمکن په 8 قسمه دی او اسم متمکن چې دی نو دا په 14 قسمه دی. د دې تفصیلی بیان را روان دی.